دا ایشین چمپیون د خیبر ضلع تحصیل باړې سره تعلق لرونکي رفیق افریدی دی کوم چې په لاهور کې کیدونکي په میکس مارشل آرټس مقابلو کې په فائنل میچ کې د انډیا کھلاړي ته شکست ورکړلو او د سرو تمغې ګټلو سره سره د پاکستان نوم روښانه کړلو. دوی سنو پښتونخوا ته په یو خصوصي مرکه کې وویل چې افغانستان ایران او انډیا ته مې شکست ورکړلو ولې د ټولو نه خوشحاله په فائنل میچ ګټلو باندې یم په کوم کې مې چې د انډیا کھلاړي ته شکست ورکړلو. چې دا کار رقم ملکونه ارڅي او په هغه کې شرای مخبله عیسی وغوسته ایرانی فایټ مې راغونی 100 شو الحمدلله مې مو مې ګټلو دوه مې د ایران 100 شو الحمدلله مې بهر کو دریا مې شرای د انډیا 100 شو الحمدلله انډیا مې بهر کا او ټول نه زیات چې وکنه مو باندې خوشولي وغه و د انډیا وځه چې مخالف ملک او ډیر مضبوط پایټ الحمدلله وسو دغه کلاړي ما چې وا پرې د هدا نو مې واس الحمدلله شرای زره پیرانه چې ز پایډ نه واتم غنن الحمدلله مو 100% کې نو چې بیګاټم ځکه چې مو مهنت کړو او الحمدلله خپل مهنت مې پرین کې وخالو او ډیر زیات خوشاله الحمدلله. دوی زیاته کړه چې صوبایي حکومت را سره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې ولې د ایشین چمپیون جوړېدو نه پس د پرزم دی چې ډیر زر به ورلد چمپیون جوړ شي. چې دا مرسته نو کړې او امید هم ډیر شته ځکه چې سپورټ صوبیدار ډیر کوي سپورټ کوي د پاکستان پر الحمدلله مو ټایټل وګټلو او راتلونکی وخت چې الحمدلله مو د ایشیا چمپیون شوم مو غواړ سوچ لزین چې دا رقم ورلد چمپیون جوړ شم نه د نیو چمپیون جوړ شم خپل مهنت هم صرف سپورټ ضرورت د دې وی چې په روان کال کې د خیبر ضلع د بیلابیلو تحصیلونو سره تعلق لرونکو په بیلابیلو لوبو کې په نړیوال کچ باندې تقریبا د 3 نه زیاتې د سرو تمغې ګټلي او د پاکستان او د خیبر ضلع نوم یې روښانه کړی دی. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.